راشه عمر ابن عبدالعزیز تاسو بنامه اوریدلی مشهور بادشاہ دی دا یو واقعا کوم وی بادشاہ وقت ته زما محترمو تاسو ټول اوریدلی بادشاہ وقت ته لیکن د کور فقر او عالم وګوره لور ته आवाज وکړه بچیا وبروړه आवाज وکړه د جواب رانغه دوباره بیا आवाज وکړه بچیا وبروړه جواب رانغه پدرم کرته بیا आवाज وکړه بچیا ته دا وبا ولې نه راوړې دکې کور والا راله نوم یې فاطمه ورته وی ته ولې اوازونه کې وی نن زما اولاد دومره نافرمانه شو چې زما اواز نه اوري هغه ورته ته د فرمانبردارۍ و نافرمانۍ خبره کې ما نه اوره چې څه چل شوي ته خو ځان ته بادشاهي وقت وې لیکن ستا په بادشاهۍ کې ستا د لور یوه جوړه ده د هغې پرتوګ شتېدلی دی لور دې په کوټه کې ناسته ده پرتوګ یې ایستې دی بربنډه ده ځان له پرتوګ ګنډي بله جوړه نشته چې تا راشي دا عالم د فقیر د ما محترم چاته تاسو کو حضرت بادشاہ وقت او اولاد د لغړيږي د مدینه په کوڅو کې د اولاد لغړيږي ته ځان ته بادشاہ وې اولاد د په غورو کې لغړيږي هغه قسم د اولاد سره ما ظلم کړي ما خپل اخرت ځان ته مخه ته کړی چې زب الله له جواب ورکوم دا بچي به زما د پاره سوکي دا اولاد به زما د پاره سوکي دا خزه به زما د پاره سوکي دا مال به زما د پاره سوکي رشتہ دار به زما د پاره سوکي مرګره به زما د پاره سوکي به خاندان به زما د پاره سوکي حسب او نسب زمانه پکاريږي زما کې پکاريږي فقط زما عمل به زما په قبر کې پکاريږي زما اولاد زمانه پکاريږي نن راشه وګوره عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ وقت ته یو پیراور کړی یو زنانه رااله ما وی د خزې فاطمه نوم دی ورته شکایت وکړ یاره جی زما پلان کې شکایت ته او کستا خپل خاون امیر المؤمنین بادشاہ وقت ته زما شکایت ته پوره کړو هغه زه ورته دا ټیم فارغ نه دي خو لیکن د هغې په کور کې یو سړی خټه جوړول او چاټکي کې خټه اوچتول او دیواله سمو د ما محترم خو هغه چې به چاټکي اوچتو نو د فاطمه ته به داسې په مسکا باندې وکتل او په خندا به شو چاټکي به اوچت روان بشي وای حیران دی دا زنانه ورته وایي زه خو ځمه خو تا ته یو خبره کوم دا کوم سړی چې مزدور مرستی دی امیر المؤمنین ته ووایه چې دا وشړه ځکه د ارادې ما ته ښه نه ښکاره کړي دی چې کلم چاټکي اوچتئ او خټه وړي اخوا دیوال جوړي نو تا ته ګوري او خاندي د ارادې ما ته ټیک نه ښکاره کېږي فاطمه ته په خندا شوه وایي ته چې کوم امیر المؤمنین پسې راغلی هغه بادشاهي وقت دا دی زما خاوند دی زما نن بادشاه په کور کې خټې کوي زما محترم دا عالم د فقیر او د الله نه دومره یره وه نن ته په سود باندې داسې پروت داسې ته به وایې چې زه اوبه څکم نن ته په ګناه باندې داسې پروت ته به وایې ګنې اوبه وروړم ګناه تا ته ګناه نه ښکاره کېږي حرام تا ته حرام نه ښکاره کېږي ما نه قسم دی بیا به الله له څه جواب ورکړې زما محترمو دوه ورځې زندګي ده د الله نه یره وکړه د الله نه ویرېږه ما وویل څلور څیزونه په مخ ته ځمکه د الله عذاب له دعوت ورکول دي په هغې کې د ټولو نه مخکې ما وویل د ټولو نه مخکې هغه چې کوم دی نو د لور نه جهیز غوښتل دي په دویم نمبر هلکه سود خوړل دي د الله د طرف نه عذاب دی په دریم کرت باندې غیبت کول مسلمان بے حیا کول مسلمان بے عزت کول د مسلمان کمیس پرتوک استل بل مسلمان ته مسلمان ذلیل کول دا د الله عذاب له دعوت ورکول دي په څلورم کرت باندې وره په څلورم کرت باندې دوکه دروغ دا څلور څیزونه چې چا کی گویا د الله عذاب له دعوت ته زما محترم الله دې موږ د دې نه وساتي سپیکر هم خراب دی الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه دا بیا چل یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات